بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دلته د روزې د فرضیت خبره ذکر کیږي او د هغې څه ضروري مسائل بیانېږي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتبا فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې الصیام روژه کما لکه څرنګه کتبا چې فرض کړی شوی وه علی الذین پای کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو. دا ولې فرض کړی شوي دي؟ لعلکم د دې دپاره تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ. د روژې په نیولو سره دا نفس کمزوری کیږي. د دې د وجې نه ایاما معدودات یو څو ورځې د شمېر دي فمن کان منکم مریضا هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او علی سفر یا یې په سفر کې فعدة من ایام اخر نو لازم دی په د باندې شمیر د نورو ورځو نه چې د بیمارۍ په حالاتو کې د نسو روژې قضا شوي نو چې بیا کله کوجه شروع شو په هغې کې حقونه ورځې روژه ونیسو یا په سفر کې وي او سفر کې مشقت نو که دې ونه وي د هغې نه پسې بیا ونیسه. وعلى الذین او پای کسانو باندې یطیقونه چې طاقت لري د روژې نیولو فدیتون فدیه ورکول دی طعام مسکینا خوراک ورکول دی مسکین ته. وی بیا چې کله دغه شان ترجمه وکړي نو د آیت منسوخ دی. یا داسې وایه وعلى الذین او پای کسانو باندې یطیقونه فدیتون چې طاقت نه لري د روژې د نیولو. باب افعال شو وی دا حمزه پکې دپاره د سلب الماخذ شوه. نو فدیتون فدیه ورکول دی بده باندې طعام مسکینا خوراک ورکول دی مسکین ته. فمن تطوع خیرا چا چې نیکي وکړه په خوشحالۍ سره فهو خیر له نو دا بله د دپاره غوره. وان تصوموا خیر لکم او دا چې تاسو روژې ونیسئ دا ډېره غوره د ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چرې تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان الذي اغدا انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن هدى للناس هدایت کوونکی دی خلکو ته وبینات واضحه دلائل دی من الهدى د هدایت والفرقان او فیصله کن کتاب دی په مابین د حق او د باطل کې. فمن شهد منکم الشهر پس هغه څوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه الشهر د میاشتې ته فلیصمه نو روژه دې ونیسي. ومن هغه څوک کانه چې مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر کې فعدة من ایام اخر نو لازم دی په د باندې شمار کول د نورو ورځو نه. یرید الله بكم اليسر الله تعالی اراده لري په تاسو باندې اليسر د اسانتیا ولا یرید بكم العسر او الله اراده نه لري په تاسو باندې د ګرانتیا. نو چې روژه کې یو سړی بیمار دی شوګر بیمار دی او مسلمان فوه ډاکټر ورته وویل چې دا د روژې نه نیسي نو خیر دی بیا دې نه نیسي. او سړی و چې زما به سر درد دی روژې نشم نو دا نه چې مسلمان پوهه ډاکټر ورته ووایي چې ته مه نیسه نو بیا خیر دی. نو بیا دا اسانتیا ده. ولتکملوا العدة د دې دپاره چې پوره کوي تاسو شمار ولتکبروا الله او تاسو بړی بیان کوي د الله تعالی. مفسرین وایي ولتکبروا الله دا د اختر ورځ یادوي لتکبروا الله چې تاسو بړی بیان کوي د الله تعالی په ورځ د اختر حلاما په هغه طریقه باندې هداکم چې تاسو د ښودلي ده ولعلکم د دې لپاره تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کوئ. نو چې د اختر مانځل ځي نو تکبیرات به ورسره وي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
کلا چې بندگان تپوس وکستانا عني زما په باره کې الله فرمایي فإني یقینا زچم قریب نزدې یما اجیبو دعوت الداعی قبلو ما آواز دا آواز کوونکی دا دانی کلا چې ما ته آواز کوي. امام رازی رحمه الله وی چې نور کوم ځای کې الله تعالی خبره کوي نو پیغمبر ته داسې وایي چې قل ته ووایه، خو دلته داسې نه وایي چې ته ووایه، ځکه په دعا کې واسطو ته ضرورت نشته، الله یې د هر چا قبلی. د مظلوم دعا الله ډېره ښه قبلی، خوا کدا کافر ولی نه وي. فلیستجیبوا لي نو دیو دی قبول والی وکي زما د پارا، زما د احکامو قبول والی دی وکي، یعنی عمل دی به وکي، ولیؤمنوا بي او ایمان دی راوړي په ما باندې، لعلهم شاید چې دیو یرشدون پس سمه لار روان شي. احل لکم حلال کړی شوي دی ستاسو د پاره لیلة الصیام شپه د روژې الربصو مشغوله کېدل د زنانو سره الی نسائکم د خپلو زنانو سره، هن لباس لکم دا جامه د ستاسو د پاره، وانتم لباس لهن او تاسو جامه د دې خپلو ښځو د پاره. علم الله پوهه دی الله تعالی انکم چې یقینا تاسو کنتم وی تختانون انفسکم چې کمیم کاو په خپلو نفسونو باندې فتاب علیکم نو الله رجوع د رحمت وکړه په تاسو باندې، وعفا عنکم الله معافي وکړه تاسو ته، فالآن پس وسو باشرهن یوځای کېږئ د دې خپلو زنانو سره، وابتغوا تاسو ولټوئ ما هغه اولادو کتب الله لکم چې الله تعالی مقرر کړی دی ستاسو دپاره، وکلوا خورئ تاسو، واشربوا او څکئ، حتی تر دې پورې یتبین لکم چې ښه په ډاګه شي تاسو ته الخیط الابیض هغه تار سپینه، من الخیط الاسود د هغه تار تور نه، من الفجر چې په وخت د سبا کې دا هغه تارونه نه یادې ښه چې رښتیا تارونه راواخلې، نه په دې افق کې چې دی په دې کناره کې صبح صادق او صبح کاذب به تاسو په دې کنس کې ویلي که نه هغه یادې. ثم اتموا الصیام الی اللیل بیا تاسو پوره کوئ روژه الی اللیل تر ماښام پورې، ولا تباشروهن مباشرت به نه کوئ د خپلو زنانو سره، وانتم عاکفون په داسې حال کې چې ته په اعتکاف کې، و اعتکاف به په کوم ځای کې کوې، فی المساجد په جوماتونو کې، تلکا حدود الله دا حدونه او دا فلی د الله دی، فلا تقربوها نو منځدې کېږئ دې ته د پاره د ماتولو، منځدې کېږئ ورته د ماتولو د پاره. کذالک هم دغه رنګې یبین الله بیانوي الله تعالی آیاته خپل آیاتونه للناس خلقو ته، لعلهم شاید چې دوی یتقون د الله نه ویریږي. ولا تاکلوا اموالکم مخورئ مالونه خپل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه، وتدلوا بها الى الحکام او موړئ دا مالونه حکامو ته حکمرانانو ته، دا تدلو چې دی نو په دې تاکلو باندې عطف دی که نه، نو د تاکلو چې کوم عامل دی چې لا نو دا د تدلو ته متوجه دی. نو ولا تاکلوا اموالکم مخورئ مالونه خپل بینکم په خپل درمیان کې بالباطل په باطله طریقه، وتدلوا بها الى الحکام او موړئ بها د مالون لره الى الحکام حکمرانانو ته، ولې لتاکلوا فریقا د دې دپاره چې وخورئ یوه ډله من اموال الناس مالونه د خلکو